بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نند آیت الکرسی اتم درس دے. دا قرآن کریم پا آیتونو کے اعظم آیت تے. د دې آیت په اول کې دعوا د دې آیت ذکر شوی وا چې الله لا اله الا هو. بیا د دې دعوی د ثابتولو لپاره مختلف قسم دلایل ذکر کول چې په دې کائنات کې بل الہ معبود کارساز حاجت روا مشکل کشا غیب دان حاضر ناظر دا بل څوک نشته، دا یو الله دی. دا ولی په دې دلیل څه دی؟ ځکه دا ذات همیشه ژوندی ذات دی، نظام چلونکی ذات دی، پرکالی او خوب ور باندې نه راځي. دا هر څه داغه په قبضه قدرت کې دي او داغه په مخامخ به څوک شپارس کوي د مشرکانو کافرانو د پاره یا د بيدین خلقو د پاره، مگر چې اجازت یو کی الله. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم. د دې ځای نه دا د الله رب العزت بل صفت دی، صفت ثبوتیه، او پدې کې اثبات د علم محیط دی الله لرا. د دې یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم د دې د مخ کې سره ربط او مناسبت بسی. استادان ذکر کوي چې مخ کې جمله کې ذکر شو من ذا الذی یشفع عنده، چې د الله د اذن نه بغیر څوک شفاعت نشي کولی. نو په شفاعت کې اذن د الله شرط دی. دلته وی ذکر د الله اذن شرط دی چې الله په دې عالم دی. دا د الله په علم کې ده چې چا د پاره شفارس کول پکار دی او د چا شفارس او د چا شفاعت دا قابل قبول دی. دا د الله په علم کې دی. نو ځکه وته د الله رب العزت اجازه اذن دا شرط دی. د اذن د الله نه بغیر څوک شفاعت نشي کولی. اذن د الله شرط دی ځکه چې الله عالم دی په هغه چا چې حق د شفاعت لري، او دا دلیل هم دی په دعوه باندې چې الله حاجت روا دی. ځکه یعلم ما بین ایدیهم و خلفهم، داغه د علم نه سبار نشته، لا یخفى علیه شیء. یعلم پویږي الله، پیجنی الله هغه څه بین ایدیم په حالات باندې چې مخکې د دې خلکو نه دی او هغه چې وروسته د دې خلکو نه دی. په دې کې د مفسرینو ګڼ اقوال دي چې دا بین ایدیهم و ما خلفهم څه مطلب دی. یو قول د علماو دا دی د ایدیهم نه مراد امور دنیوی دی. الله پویږي په هغه حالات باندې چې د دنیا حالات دي، وما خلفهم او هغه چې وروسته دي نه د آخرت حالات دي. د دنیا د حالاتونه الله خبر،
د آخرت د حالاتنا الله رب العزت خبره. یا بعضی وی ما بین ایدیهم نه مراد د اسمانونو حالات او دارنګي و ما خلفهما د دینه مراد د ځمکې حالات. ما بین ایدیهم د اسمان حالات و ما خلفهم نه مراد د ځمکې حالات. یو قول پکې دا دی د ما بین ایدیهم نه مراد مخکې تیر شوي حالات و ما خلفهم نه مخکې آینده راتلونکي حالات. یا یو قول پکې دا دی یعلم پوهیږي الله ما بین ایدیهم و ما خلفهم د ما بین ایدیهم نه مراد محسوسات چې یو څیز محسوس کیږي لیدلی کیږي و ما خلفهم د دې نه مراد معقولات چې هغه انسان ته په نظر نه راځي. الحاصل دا ما چې دی کنه ما بین ایدیهم و ما خلفهم دا ما چې دی نو دا د عموم د پاره دی. نو مراد د دین عموم د علم د الله دی چې د الله پاک علم چې دی کنه کلی علم دی د الله. د الله د علم نه سبار نشتا د الله نه سپټ نشتا. هغه خدا سي ذات دی یعلم خائنة الاعین و ما تخفي الصدور. الله دا چې پوه ذات دی یعلم خائنة الاعین. سړی د دې سترګو په دې ګوټونو کم خیانت کوي کنه. سړی داسې مجلس کې ناستي ځان شریف شریزه ډېر ښه یم خدای چې څوک رواني په دې ګوټونو باندې غلی غونته پټو ګوري. نو یعلم خائنة الاعین د دې سترګو په دې خیانت هم الله پوه دی. او دا خلاصه کې د سترګو خیانت و ما تخفي الصدور هغه خبرې هغه رازونه چې په دې زړه کې پټي پټي منصوبې دي پټې خبرې دي پټ خیالات دي الله دې نه خبردار ذات دی. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. پورا دې کې لږ سوچ پکار دی. یو خدا عقیدې متعلق یو تزکیه متعلق تزکیه تصفیه علم سلوک احسان دا عقیدې وضاحت هم پکې کوو. او یعلم ما بین ایدیهم ما خلفهم د دې مطلب دا چې د الله د علم نه سبار نشته. که مونږ دلته اوس ناس یو نو دا د الله په علم کې. که مونږ په لار روان یو د الله په علم کې. که مونږ چرته ناس یو د الله په علم کې. که مونږ روزګار او کاروبار کو د الله په علم کې. نو که ګاک راغی ګاک ساده دی پوهېږي نه او ته یې ښې سټ کې ووخه یعلم نو الله خو پوهېږي که نه. دا الله د علم دا چې د الله غونته علیم ذات په کائنات کې نشته او د الله علم مرسیز ته رسېدلی دی بیا انسان ګناه هم نشي کولی. که سړی راشه دروغ ووایه هغه ذات ته خو پته ده که نه. که بل چا ته پته نشته خو هغه ذات ته خو پته ده که نه. دغه نه خو څه پټ نشته. ګناه وکړه بې حیایي وکړه د خلکو نه پټ وکړه یعلمو د الله نه څه پټ نشته. جومات ته رالو مونځ کوو نو کله کله مونږ چې داسې مشري یا استاذ دي دغه په مخ کې مونځ کوو که نه ډېر داسې ځان زبور الله اکبر ډېر په کلاره کلاره چې څوک نه یې نو بیا زمونږ مونځ ټونګي. دا خو هغه ذات ته پته ده الله ته ولاړې نو خو په کلاره راشه ودرېږه الله اکبر په کلاره کلاره یعلمو الله خو د الله په علم کې دي. زما دا مونځ کول زما دا رکوع زما دا سجده زما دا تسبیح او تحمید دا د الله په علم کې دي. نو چې د الله د علمیت عقیده دا دې زده شوه دا دې مضبوطه شوه چې د الله د علم نه سبار نشته. زما هر یو حال د دې نه الله رب العزت دې خبردار. ته انسان به ګناه تړه نه لګي. بیا انسان ګناه تړه نه لګي. ګوره چې مونږ ته پته چې مونږ ګناه کوو او زمونږ پلار او مور او ورور او بچي ته پته لګي نو مونږ ګناه تړه نه کېږي. ښه یا دنګ په دې معاشره کې ډېر مهذب غلاګر دي مهذب جامع د عزت اچولې ده او غلاګر دي. سړی به رواني او هغه ته به وایي چې یاره ودرېږه کاغذونه وښایه نو هغه چې ورسره غلې غونته ورته پټ څه ورکړي بل چا ته پته ونه لګي. یعلم ما بین ایدیهم و خلفهم
یعلم الله پوهیږي په هغه څه باندې ما بین ایدیهم چې مخکې د دې خلکو چې وروستو د دې خلکو د الله د علم نه څه بار نشته دی. دا څومره مضبوطه عقیده ده. زما د شپې د حال نه الله خبر، زما د ورځې د حال نه الله خبر، زما د ناستې د حال نه الله خبر، زما د اولاړې د حال نه الله خبر، زما د کور د جن نه الله خبر، زما د بار د جن نه الله خبر، زما د دفتر د زندګۍ نه الله خبر، زما د پټي د جن نه الله خبر، زما د معاملاتو نه الله خبر. یعلم الله د علم نه څه بار نشته. دویم دا د الله داسې علم دی، د الله رب العزت علم چې هغه علمي محیط هر یو څیز ته دی. د الله علم هر څیز ته رسېدلی دی. دویم یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، په دې جمله کې رد د شرک په العلم دی. په دې جمله کې رد د شرک په العلم دی. مطلب دا چې الله له څونه علم دی داسې علم په کائنات کې چاته نشته. الله رب العزت غونته علم دا د اچا نشته. د الله د علم عمره علم نه د انبیاء شته، نه د ملائکو شته، نه د پیریانو شته، نه د بزرګانو شته، نه د اولیاء شته، نه د مجتهدینو شته، نه د ائمة الحدیث شته، نه د صحابه شته، نه د تابعین شته. د الله عمره علم په کائنات کې چا نشته. دا علم چې دی کنه، علم د تیر شوی هر څه، د راتلونکو هر څه، دا خاصه د الله ده. الله سره په دې صفت کې نه نوري مخلوق شریک شته، نه ناری مخلوق شریک شته، او نه خاکی مخلوق شریک شته. الله اکبر کبیره. نو په دې جمله کې رد د شرک فی العلم دی. بیا وروستو ذکر کوي ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء. الا بما شاء څه مراد؟ نو مفسرین ذکر کوي لکن یعطیه العلم بما شاء ببعض الجزئیات. الله چې د بعضې خبرو علم چاته وغواړي نو هغه ورکړي، ټول علم الله چاته نه ورکوي. الله سره چې خپل څونه علم دی دا علم الله چاته نه ورکوي، بعضې جزئیات هغه الله پاک ورکوي. نو جمیع ما کان او جمیع ما یکون په دې عقیده ځان پوه کړې. جمیع ما کان تمام هغه څه چې شوي دي، جمیع ما کان، او جمیع ما یکون تمام هغه څه چې راتلونکي دي. جمیع ما کان او جمیع ما یکون د دې علم الله پورې خاص دی. جمیع ما کان او جمیع ما یکون د دې علم یوازې الله پورې خاص دی. د کائنات د ذرې ذرې علم دا الله ته دی. د اسمانونو علم الله ته دی. بیا بر عرش دی، کرسی دا، دارنګي جنت دی، جهنم دی، ملائک دی، جنات دی، انسانان دی. د دې ټولو جدا جدا حالات دي. دغه ارسنه خبردار د الله ذات دی. د سپومې نظام، دارنګي د ستورو نظام، د ما تحت الثرى نظام، داغه علم په دې ځمکه په سینه کې څونه انسانان دفن دي دا الله په علم کې. الله له علم دی تر اوسه پورې د دنیا د آبادیدونه راواله تر د دې دور پورې څونه خلق د ځمکې راخکلي دي، خوري کړي دي، زری زری کړي دي. کم پکې دغه ابدان بدنونه د نیکانو، د شهداو، د اولیاءو، د انبیاو هغه بدنونه پکې روغ رمټ پراته دي. دا د الله په علم کې دي. دارنګي په دې څونه خلقو دا دفن کړي دي، کومو خلقو دفن کړي، په کومه مرض وفات شوي دي، دا ټول د الله په علم کې دي. په دې ځمکه کې څونه خزانې دي، کم ځای کې دي، سس دي پکې، دا د الله په علم کې دي. څونه زناور دي، دا د الله د علم نه بهر نشته. یو ذره د ذرې حقیقت سره، دا ذره چرته نه رااله، کم وخت کې رااله، د دې ذرې حقیقت سره دا به کم وخت پوری دا ذره بچته زی. ذره دا د الله په علم کې ده. الله پاک داسې علیم ذات دی. او دا اهم عقیده چې دا چې ایس یو سیز د الله د علم نه بهر نشته،
نو دا د منبر او د محراب د حاملینو خلکو ذمہ داری ده چې منبر او محراب ذمہ داری سنباله کړې ده. امامت او خطابت او مولاتوب دی وسره چې دا قوم ته ورغی دا سره امانت دی. وري دا خو آیت الکرسی کې هم ذکر شوی ده، دا خو د قرآن په هر یو پاڼه کې دا عقیده ذکر شوی ده چې کامل علم والا ذات ګوري یو د الله ذات دی، علیم بذات الصدور دی. خو افسوس صد افسوس چې دا مسله د منبر محراب نه نو بیان شوی. ښه همدا کني سپینګرو نه تاسو کې ویا تا اوریدلیو چې د جميع ماکان او د جميع ما یکون لم الله پورې خاص دی. نه د منبر او محراب نه جمجا باچا کی څخه گنجا باچا یو بادشاہ په لار روانو، یو وزیرو د بادشاہ څلور خزی ویو. دا کیسه ښه د بادشاہ او د وزیر کیسه، بادشاہ او دونکا چاو دا کیسه په دې خلک راوړېدل. نه دا د علماو د خطباو د واعظینو ذمہ داری وا چې د منبر او محراب نه دا عقیدی دا مسله بیان کی چې ګوره یاد ساته کامل علم والا ذات دا یو د الله ذات دی. عالم الغیب صرف او صرف یو الله دی. چې دا عقیده دې زده شي بیا ولا چغه وخا چې یا الله مدد. چې دا عقیده دې نه دزدا چې الله پاک زما د حال خبري او کنه نو بیا به ترا مدد څنګه الله رب العزت ته. او دا مضمون قرآن غنو آیتونو کې ذکر کړی دی. سورۃ الانعام کې الله فرمایي وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. وعنده خاص د الله سره چابیان د غیب دي، چابیان الله علم غیب الله تعالی کو صندوق کې چابیان د ځان سره کې نه پويږي د غیب په علم الا هو مگر صرف یو الله چاته نه ورته ورکړي. د غیب علم ایس یو ملنګ تا او ایس یو پیر تا او ایس یو مړی ژوندی ته، ایس یو نبی ته، ایس یو فرشتي ته نه دی ورکړی. بس وعنده خاص د الله سره مفاتح الغیب چابیان د غیب دي لا يعلمها الا هو په دې غیب نه پويږي مگر صرف او صرف یو د الله ذات به پويږي. دارنګ بل مقام کې الله فرمایي يعلم الله پويږي ما فی البر والبحر هغه چې په اوچ دي او هغه چې په لوند کې دي، په دریابونو کې دي. ما فی البر په اوچه کې سری زنګلات، دا سونه دنیا کې زنګلات دي، په دې زنګلاتو کې سونه اونی بدی کم اونه ده، په دې اونو کې سونه پانی دي، په هغه پانو کې بیا سونه رګونه دي، په هغه رګونو کې سونه ریشي دي. په دې دنیا کې به سونه اونی سونه زنګلات وي، داینه به سونه پانی راغورځېدلي، سونه به وچی شوي، سونه به راغورځېږي. یعلم ما فی البر د اوچه د هر څه علم د الله رب العزت سره. په اوچه کې زنګلات دي، دارنګي اونی دي، شګي دي، د شګو سونه ذرات دي. اره یو ذره د الله په علم کې ده، د شګو یو ذره د الله د علم نه بهر نشته. دارنګي سونه بوټي دي، ګیاګانی دي، دارنګي سونه هغه باغونه دي، په باغونو کې سونه ګلونه دي، سونه میوجات دي، کم قسم دي، دا ټول د الله په علم کې. د الله د علم نه اس بار نشته. د الله دونه کامل علم دی او زموږ خو دونه ناقص علم دی. که مونږ ته چا وي چې ستا په سر باندې سونه ویښته دي، مونږ ته دا پته نشته، زموږ دغه علم دی. مونږ ته که چا وي دیوال نه خواسته دي، مونږ له دا پته نشته. دا یو د الله صفت دی. دارنګې په دې ما فی البحر په دریابونو کې، په سمندرونو کې، په دې کې سونه میان دي، په دې کې سونه اوبه دي، دا سونه ډونګي دي، دا کم وخت نه دي، دا به کم وخت پوری. په دې ټولو حالاتو باندې پویا صرف او صرف یو د الله ذات دی. او دا مضمون سورۃ هود چې ختمیږي کنه الته کې ذکر شوی دی. سورۃ هود لږ اخیری آیت راوړل، سورۃ هود چې ختمیږي نو دا 12مه پاره کې سورۃ هود، سورۃ یوسف نمخ کې وللہ غیب السماوات والارض، وللہ او خاص اللہ لرا غیب السماوات والارض علم د پټو سيزونو د اسمانونو د زمکو دی. د غیب علم یوازې الله لدی، ور لله یوازې الله لدی. ښا د غیب علم کې بد الله سره څوک شریک نه ګرځي، اسنه بل چاته د غیب علم ثابت کی. بعض خلک یې کنه دغه د عقیدې چې بل څوک په غیب پوي. اکثر د قرآنونو په اخر کې کستاسو خیال کړی نو دلته یو پالنامه جوړه کړي
بعضو کې سترګې پټه کوي په دې باندې ګوته کېده والي کا نو بیا لاندې ورته لیکلي دا خو پکې چې ته کپنو والا لګوري دا خو د قرآن نه د غیب علم یوازې قسمت معلومول د دې چاته پته نشته دا قسمت یو الله له پته ده شیخ القرآن د پنځپیر رحمت الله علیه روانو په لاره نو یو پالګر ورته وی تعالی ز پال معلوموم قسمت دی معلوموم شیخ القرآن سے ورته رحمت الله علیه وی جی تاسو پال قسمت پسو معلومه وي هغه وخت یا 2 روپے یا 3 روپے وی شیخ القرآن له 5 روپے راوي دا 15 روپے والا کنه تل خپل قسمت معلوم کا چې ستا په قسمت کې چته خا درشته او کنه ته به ټول عمر په دې پټ پات ناشتي چته غسل د قسمت کې شتا چته مخ وینځل د قسمت کې شتا چته سر کې تیل لګول د قسمت کې شتا کنه ټول عمر بس دغه شانته په دې ښه خراب حال کې په دې پټ پات ناشتي او ته نه مانی څه شل قرآن رحمت الله علیه ما سره جګړه شروع کا وی ما لګي کې د قیامت پر در الله تاسو کې داسې یو ښه کې دیواله مې در کړې و تا پیله کړې و وی جنگ شروع شو د ګریوان نه میونیولو بس راو مې غورځاو خو سکون نه سړی بالکل خطه خمبيره پروت دی پدې کې بلا دنیا را اخلاصي کولو پولیس امراله وی ما چې اوس خواسم ګيري وی بلا دنیا را جمع وا وی ما خلکو ته ایماندار او د خلکو قسمت معلومولو د خپل قسمت پته وته نو د ما قسمت کې ننوال دي ښا د خلکو قسمتونه معلومولو او د خپل قسمت پته وته نو چې د قسمت کې ننوالو کدل د قسمتونو پته لګې دی دو مال بیا आवाज کو چې راشه پال د قسمت د معلوم کما نو زما عزت مندو دلته الله فرمای سورۃ هود کې وللله غیب السماوات والارض قرآن سو زبردست کتاب دی ښا ادا ګور دا موږ چې سونه راځو شو کنه دا یو نیم کال روان دی سونه پاکیده سونه زور لګی ور د منبر محراب نه د دې د حاملینو ذمہ دارانو نه د سړیو ګیله راشي چې دا دونه اهم خبره ولې نه بیان شوی دا ګیله ضرور پکار ده وللله غیب السماوات والارض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والأرض خاص الله الذي علم د غیب د اسمانونو د زمکو دارنګ سورۃ کهف کې الله فرمایي له غیب السماوات والأرض سورۃ نمل وګوره آیت نمبر 65 سورۃ نمل 55 نمبر آیات شلم پارا ده د شلمی سپاری لومبنه صفه قل لا يعلم قل اوایا دا مسئله بیان کا قل یعنی خاموش په پاتې نشي ګوره ښه قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله دا مسئله احمد ذکر باندې آیتونه راړو ځکه لږ وضاحت زیات کو دا د عقیده سره تعلق ساتي او چې عقیده کې لږ ګډ بډرا نو موږ د نه قبلي روزه دې نه قبليږي حج دې نه قبليږي دعا دې نه قبليږي عبادت دې نه قبليږي خیرات دې نه قبليږي تبلیغ دې نه قبليږي jihad دې نه قبليږي جنت تتلل دې من دي مړه دا دونه اهم مسله ده کله چا دا قدره چې الله هم په غیب پويږي خو یې پلان کیږي کې سړی دی شیشه مخامخ کې نوک مخامخ کې غل معلومي پلان کیږي کې سړی دی او هغه چې تو ورشي څنګه نو تعالی ډاری کوئی پتا چا تعویز کړي پلان کیږي کې دونه پتا وته لګي دا غلط عقیده ده دا کم خلک چې دغه تعویذونه روباسي دا تعویذ په خپل کوي هم په خپل روباسي یو تن ورته راشي خپل پریشانی وته پیش کی غلوی دا تعویذ خوده دا خو مونږ په مشک او عنبر ولیکو ته مشک عنبر راوړي صحیح اصلي مشک راوړي اصلي زعفران راوړي او ته زه خو پکې زه خو پکې نه پیژنم یره دا ته راوړي نو دغه نظر 8000 روپے والی ښا 8000 یو تعویذ ته نه والی اگر تعویذ دوری کې لړ بشي دا په پلان کې قبرستان کې دریم نمبر قبر خزي سره خوا کې خخ کې کار بدی وشي مسخه آسان کار دی تعویذ د قبر خوا کې خخاو کار بدی وشي په دغه 15 منټه کې بل تن راشي وته وی کور کې مو پریشانې دي او جګړې دي او بس وال ټکول دي وته وی لیکه پتا چا سکړی دي دا خو ته تبا کړي چې دا بس کو یاره دا خو موږ په 15000 وباسو خو ته چون کې ډېر پریشانو کړي وته نه 12000 والو اما کې 10000 واغسته دنه 12000 اپازان سه حلقې ملکی راولي ویلړ شمنډه کې پلان کې قبرستان ته پلان کې وخت کې لړ شنیمه غنټه بعد لړ شه او الته کې به دریم نمبر قبر سره خوا کې خزه کې ابو کني نو که سره وته هم دغه پتا چا سکړي
نو په یوې خښ که په بلې رویسته او د 5 منټو 22,000 روپۍ. څونه اسان تجارت دی ښه. ډېر خلک ویره، ډېر خلک ستاسو مخالفت کوي. دا خبرې مو بیانوه چې په غیب باندې یو الله پوهېږي، بیا مخالفت نشته. ګورې ښه، یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم. نو سورة النمل 55 نمبر آیت. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله. قل اعلانو کا اے نبی علیہ السلام، لا يعلم نپوئیگی من آغا مخلوقات پہ السماوات جی پا اسمانونو کی دی، اسمانونو کی کم مخلوقات دی اللہ پا غیبو نپوئیگی. ملائکہ علیہ السلام دی، والارض او کم مخلوقات پزمکہ کی دی، کا اولیاء دی، کا انبیاء دی، کا نیکان دی، کا پیریان دی. الغیبہ پا غیب باندے الا اللہ مگر یو اللہ، پا غیب باندے پویدن کی یو دا اللہ ذات دے. دارنگی قرآن کریم کے راضی یسألونکا، اے نبی علیہ السلام تانا تپوس کیا فبارد قیامت کی چی قیامت بکلی. نو اے محبوب توتوا علم انما علمها عند ربی، دی علم زما رب سر دی خواب، مالا دا قیامت علم نشتا. قل انما علمها عند ربی. فدی بارک خوگن آیتون مبارک دی. دارنگی احادیث مبارکو کے راضی یوگت حدیث دے، نبی علیہ السلام ناستو دا قرآن او دا حدیث خپل مزی. نبی علیہ السلام ناستی، صحابہ کرام ټولګي لګېدلې دي. او د دې حدیث راوی دی حضرت عمر بن خطاب. د دې حدیث راوی څوک دی؟ عمر بن خطاب. دا 40 نمبر مسلمان دی، دنه 39 کسانو مخکې ایمان وروړلی. دا 40 مسلمان دی، خو بیا قربانې د دین د پاره دونه ډېرې دي کنه چې 2 نمبر ته رسېدی. ابوبکر پسې بیا 2 مقام دی. عمر بن خطاب صاحب لوی ولی دی د زمانې، ځکه صحابه کرامو نه لوی اولیاء نی بیا ښه، ځکه نبی علیہ السلام یې لیدلي. نو عمر بن خطاب صاحب وایي مونږ د نبی علیہ السلام سره ناستو، استلع علینا رجل، په دې کې یو سړی راغی، شدید بیاض الثياب، تک سپینې جامې وي، وشدید سواد الشعر، تک تور ویښتي و، ولا يعرفه منا، په مونږ کې هېچا نه پېژندو. عمر صاحب وایي په مونږ کې هېچا نه پېژندو. ګوره صحابه دي او مېلمه نه پېژني څوک دی او څوک نه دی. او ولا یرا علیه اثر السفر، د سفر څه آثار هم ورباندې نو، سړی د لرې ځای نه راشي نو دلو مړو والي څه آثار هم پېنو. بالکل خمیدار تک تور ویښته او تک سپینې جامې راغی، پیغمبر ته مخامخ کېناسته دا تایه په شکل سره. نبی علیہ السلام نه لومبنې تپوسو کو اخبرنی عن الایمان یا محمد، اے محمد علیہ السلام د ایمان باره کې خبر راکا. نبی علیہ السلام جواب ورکړ. نبی علیہ السلام ته صدقت تا رښتیا وې. عمر سے وی فعجبنا له يسأله ويصدقه، مون تعجب کې پریوتو چې ګورم تپوس کوي او موږ رښتیا دی وي. بیا دویم تپوس په باره د اسلام کې وکړ، نبی علیہ السلام جواب ورکړ. او دریم تپوس وکړ په باره د احسان کې، نبی علیہ السلام جواب ورکړ. سلورم تپوس وکړ اخبرنی عن الساعه، اے محبوبا مالا د قیامت باره کې خبر راکړه چې قیامت به کله. نبی علیہ السلام وی پدې کې ما او تا برابر یو، څنګه چې تعالی پته نشته مال پته نشته. ور نبی علیہ السلام غیب دان نه دی. بل یو روایت کې راځي، بخاری شریف کې راځي، ربیع بنت معوذ دا یو زنانه ده، دا وی زما چې واده و نبی علیہ السلام په منځله د پلار سره دی، بل رشتہ دارې وي. نبی علیہ السلام راغلی دی کرا واده وړي ماشومان وي، هغې داسې دا کم صحابه کرام شهیدان شیو دای مرثیې او داسې جهادي ترانې وي په واده کې. نو په نبی علیہ السلام یې ولیدو که نه، نو څنګه چې زموږ په دې پښتنو کې هم بعضې خلکو په سندرو کې داسې مشر کشر بیا پکې ستایلو، نو د نبی علیہ السلام یې پکې وستایلو. نو هغه یو ماشوم وایي وفینا نبی یعلم ما فی غدنا، په مونږ کې خو داسې پیغمبر ناست دی غله د سبا پته ده، پیغمبر واورېده. دا که مونږ وو چې زموږ باره کې څوک مدحه وکړي چې ته خو ډېر لوی او تا ته خو دا هر څه پته ده. نبی علیہ السلام ناست دی، یو ماشوم پکې دا وی وفینا نبی یعلم ما فی غدن، په مونږ کې داسې یو پیغمبر دی غله د سبا پته لګي. نبی علیہ السلام داسې مو وایه وختینې خبرې کوه ما له سبا پته نه لګي. ښه مته یې وضاحت وکړو. نو چې پیغمبر ته سبا پته نه لګي، د نن زمانې یو بېلمازه ملنګ به تاله تعویضونه څنګه روباسي، تاله به غل څنګه معلوموي.
د بعض خلکو مکمل په دې باندې ایمانی وی کار پی کیږي، دا شیطانی اثرات دي، دا د جادو اثرات دي، که ستا کار پی چې خو د ایمان نه دی وباسي. ښه بل روایت کې راځي قرآن کریم کې سورت کہف کې براشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مشرکین مکه راله د یهودیانو په سازش سره د نبی علیہ السلام نه تپوسونه وکړه. دې حدیث ته خیال کوئ. نبی علیہ السلام ته موږ ته د روح باره کې خبر راکا، موږ ته د اصحاب کهف باره کې خبر راکا، موږ ته د ذوالقرنین باره کې خبر راکا. نبی اسلام په ټیم جواب ورنکړو. پته وته نو د غیب علم خو سر نشته. هغې ته وایي سبا ته ورته ووایم، هغې ته وایي سبا به دله جواب درکړم. سبا تا کسان په خپل وخت راغه جي تاسو وایي سبا ته به درته ووایم، وحي نه ورغلی، پیغمبر جواب نشي کولی. نبی علیہ السلام سم خفه شو. بیا اتلس ورځې بعد غالبا جبریل امین راغی او دا اتلس ورځې دوی سمې ډرامې کولې. ګوره موږ ته یې سبا ته به درته ووایم، موږ ته یې سبا دا حدیث چې به کله موږ داسې اورېده که نه زړه به مو لږ خفه شو چې دغه وخت کې الله پاک دې پیغمبر ته را جوابونه را لېږلي وي که نه نو څونه به ښه وه. د مشرکانو به دونه خوا سړی نه وی کړی. سړي ذهن ته راځي که نه. خو دې کې د الله څونه عجیبه راز و چې دا پیغمبر د ځانه خبر نشي کولی، چې وحي ورته نه راغلي تاسو له جواب نشي درکولی. دا حق او سچ پیغمبر دی، دا د ده نبوت نښه ده چې ده خو تاسو ته وي سبا به جواب درکم، خو چې وحي ورته نه ده راغلي جواب نشي درکولی. دا د نبي اسلام د نبوت صداقت دی. بل دویم دغه اشاره شوه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سبا پته نشته. قرآن کې په دې عنوان ګڼ واقعات دي. سورۃ بقره کې به واقعه راشي ان شاء الله. د عزیر علیہ السلام واقعه. چا واقعه؟ د عزیر علیہ السلام واقعه. عزیر علیہ السلام یو پیغمبر دی، په لاره روان دی. تاسو خیال شته کنه ګرمي ده؟ کم پیغمبر په لاره روان دی؟ عزیر علیہ السلام. دا واقعیت ځان سره قرآني یاد کې، دا ډېر مزه کوي. دا سړی عام چاته بیانولی شي. بل د قرآن واقعیت دي، کیسې پکې دي نه. عزیر علیہ السلام په لار روانو، یو کلی باندې ورتیر شه او کالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها. هغه کلی ټون را پریوتو، خلک پکې وفات. نو عزیر علیہ السلام چې دا به الله څنګه را ژوندي کوي. دا عزیر علیہ السلام د دې په ژوندي کولو کې شک نشته. هغه وایي چې دا کیفیت زه وینم چې دا څنګه کیفیت سره. فاماته الله 100 عام. الله ور باندې 100 کاله مرګ راوستو. الله ور باندې 100 کاله مرګ راوستو. پچا پورا خبره غوړې اورېدل پکاري، نیمه نیمه نه. فاماته الله 100 عام. الله ور باندې 100 کاله مرګ راوستو. بیا راپورته که بیا تعالی وی سونه وخت دې تیر که. نو عزیر علیہ السلام وی لبست یوما او بعض یوم، یا مې رس تېره کړې یا درځي سیسه. نو پیغمبر دی 100 کاله. الله وکړه وی بل لبست 100 عام. تا خو 100 کاله تیر کړي دي. دې چې لکه وفاتو په دې لاره به دا 100 کاله خلک هم ورتیر شوي په یو ډېر حالات. او ګوره د عزیر علیہ السلام ته پته نه وه. او نن ډېر نیکان وي ته چې په قبرستان ورتېرېږي که نه او قبرستان ته لړ شي نو شا طرف نه ته سلام مه کوه، مخې طرف ته راځه. ځکه که ته د شا طرف نه سلام کې وي دا مړی در پیدا سي په شا شا ګوري. ښه دا قبر پرست خلک په دنیا کې شته. هغوی خلکو ته ټول عمر په دې قبرونو والا نه عقیده او یقین مضبوطوي. وي دا تا پیژني مه او تا له جوابونه هم درکوي. او عزیر علیہ السلام تعالی څونه وخت دې تېر که او ته وي لبست یوما او بعض یوم. الله ته فرمایي بل لبست 100 عام. تا 100 کاله تیر کړي، 100 کاله. دا قرآني واقعه ده، سورة البقره کې ذکر شوې ده. دارنګه بله یو واقعه ده. دا واقعه به یادي که نه؟ څو واقعات شو؟ دا یو واقعه شوه سورة بقره. بله واقعه قرآن ذکر کړې ده یعقوب علیہ السلام. اوږده واقعه ده. یوسف علیہ السلام ورونه ولګېده، د یعقوب علیہ السلام خلاف میټینګ یې وکړه. یوسف علیہ السلام په دوکه د ډاکه بوتلو. یوسف علیہ السلام یې کوی ته وغورځو. یوسف علیہ السلام په قافلې والا خرڅ کړه. یوسف علیہ السلام بیا عزیز مصر واغسته. بیا د زلیخې په کور کې په امتحان راغی، بیا جیل ته لړو. او بیا یوسف علیہ السلام تعالی لوی عہده ورکا. او بیا د یعقوب علیہ السلام هغه نظرم سترګې سپینې شوي دي د یوسف په جدایۍ باندې. بیا د بنیامین حالات راله. یعقوب علیہ السلام د ټولو حالات کې پته شته؟ پیغمبر د پته ورته نشته. یعقوب علیہ السلام ته پته نه وه، د یوسف د حاله نو خبر، د بنیامین د حاله نو خبر، د یوسف علیہ السلام د عہدې پته ورته نه وه. څو واقعیت شو؟
بل واقعه سلیمان علیه السلام یو داسې پیغمبر دی چې الله رب العزت ورته په دا هوا تابع کړی وه. تخت سلیماني به وه په هوا باندې به لرې لرې تلو نور ملکونو ته. مازدیګر به روان شو، ماښام پورې به د بلا ملکونو سفر کړی. هغه سلیمان علیه السلام سره یو پیره خپل غون لښکر روان دی. مارغان پکې دي او څاروي ځناور څه پکې دي، هر قسمه. دې کې نور اوږده مسایل شته دی، هغه انشاءالله بیا دوره تفسیر کې مخې ته راځي ټول. ښه، نو سلیمان علیه السلام یو ځای کې ودرېده. وتفقد الطیره، د مارغان وزیري واغسته. نو وزیري خو هغه څوک علي چې پته ورته نه وي، اوس چې د هر څه ورته پته بیا خو د زیرې ضرورت نه. وتفقد ازیري واغسته. فقال نو یو تن پکې نه و. سلیمان السلام ته پکې یو تن په نظر رانغی. فقال وی مالی لا ارى الهدهد پکې غیر حاضر دی. مولا چرچک مالی لا ارى الهدهد، دی غایب دی که زی نه وینم. او لکه تپوس نه دی کړي، بې اجازه ته تللی دی. نو یا به خو حلال کما یا به دلیل لوړي. خو ګوره لږه غونده غیر حاضري کړې ده که نه. او سلیمان علیه السلام سوی حلال به کما حلال، او یا به دلیل لوړي. په دې کې چې فرش هدهد راغی. اے سلیمان علیه السلام، تا خو په ما ته پر سزا اورولې ده، خو بله یو خبره ته کوم. زما علم کې یو خبره راله چې ستا علم کې نشته. د هدهد عقیده څه ده؟ سلیمان السلام لوی بادشاه دی، خو د غیب علم ورسره نشته. نو مخامخ ورته وی اے سلیمان علیه السلام احطت بما لم تحط به. اے سلیمان علیه السلام، زما علم کې یو خبره راله چې ستا علم کې نشته. یو مولوي صاحب خلکو له تقریر کوو، ډېر جړا راله. وی دا خو ټول مولا چرچک نه و، دا هم ډېر بې ادبه پنجپیري و. ښه ګوره سلیمان السلام دوی ته په غیب نه پوهېږي. داسې تحریف کوونکي خلک په دنیا کې شته. قرآن کریم د هدهد مدح کوي، سزا مې نه دی بیان کړی. سلیمان علیه السلام تو اے سلیمان علیه السلام احطت بما لم تحط به. زما په یو خبره علم راغی چې هغه علم تا ته نشته. دی خوا نږدې سټیټ نږدې هغه ملک سبا چې دی، نو هلته ګوره د ښځې حکمراني ده، تاله پته نشته. بیا سلیمان السلام خط ولیکلو. د واقعه صورت نمل کې به راشي، دوره کې به زر تر زره انشاءالله چې دا واقعه هم بیا راشي. هم په دغه واقعه کې دي څو واقعیت شو؟ په دغه واقعه کې دي دا سلیمان علیه السلام چې را روان دی که نه، حتی اتوا علی واد النمل. دا دې صورت نوم دی صورت نمل، میږي واله صورت. د میږي په نوم باندې ولې الله صورت نازل کړي؟ دلته میږي یو تقریر کړی دی او د میږي یو عقیده پکې مخې ته راځي. یو میږي دی، د میږو مشر دی. د میږو ته وایي یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. ای میږو خپل کورونو ته داخل شئ. لا یحطمنکم سلیمان و جنوده. سلیمان او دغه لښکر مو دل دور نه کړي وهم لا یشعرون. سلیمان ته به ستاسو پته نه وي. د میږي عقیده څه شوه چې سلیمان زموږ د حاله نه دی خبر. د میږي عقیده قرآن ذکر کړې ده، ځکه صورت نمل قرآن کریم ذکر کړی دی. دارنګې قرآن کریم کې ګڼ واقعات دي. ابراهیم علیه السلام ته میلمانه راله، او د ابراهیم علیه السلام دا میلمانه چې دا ملایکو. میلمانه څوک؟ ملایکو شکل انسانی کې راله ابراهیم علیه السلام سره سلام کلام وکړه. ابراهیم علیه السلام کور ته لاړلو، سخې ورته ریت کو، ډوډۍ ولا تیار کړی وړه چې تاسو وخورئ، هغې نه خوړه. نو که ابراهیم علیه السلام له دا پته چې دا ملایک دي، نو ملایک خو خوراک نه کوي، بیا به له ځان تیاري کوو. دلته ملایک بیټک کې ناست دي، د ابراهیم علیه السلام د کور د دننه د حاله نه دي خبر کوي. ورته به وایي چې لکه مونږ خو خوراک مراک نه کوو. ګورئ، نو ملایک هم غیب دان نه دي، ابراهیم علیه السلام ته هم د غیبو علم نو. دکه ملایک دي، دی په شکل انسانی کې لړ لوط علیه السلام خواته. د لوط علیه السلام قوم ډېر بدکرداره، بدتمیزه، بدتهذیبه، بې حیا خلکو، جنس پرستی وه پکې. هغې بې کې دا څو ښایسته هلکان دي. نو لوط علیه السلام پسې راغله، مونږ ته پرېږده دا هلکان، مونږ ته را پرېږده، ته مونږ داسې او داسې. لوط علیه السلام سخت خفه شه، دا خو نن ډېره سخته ورځ ده چې زما دا قوم زما د میلمنو بېعزتي کوي. هغې ورته ای لوطه مونږ مه خفه کېږه، مونږ ملایک یو، دي قوم تباهۍ دپاره راغلي یو، ښه دي باندې عذاب نازلوو. نو لوط علیه السلام ته که دا پته وي چې دا ملایک دي، نو دونه به غمجن کېدو، بیا دونه افسوس به یې کو. بیا لوط علیه السلام هم غیبدان نه و. څو واقعیت شو. دارنګې قرآن کریم کې الله پاک د زکریا علیه السلام واقعه ذکر کړی. زکریا علیه السلام د مریم بی بی کفالت کولو. یو ورځ زکریا علیه السلام راغی، د مریم بی بی سره بې موسمه میوې پرتې وي.
چونکه زکریا علیه السلام تربیت کولو. زکریا علیه السلام تی انا لک هذا یا مریم ان دا چرته نه دي پته وته نشته که پته وته بیا تاسو کولو مدار خیال هم نه دي. زکریا علیه السلام سو یا مریم انا لک هذا ادې کې بل یو دې دور سره ولګوا چې ستا په تربیت کې ستا لور ده ستا خور ده ستا خورزه ده ستا ویره ده دا یې ناشنا سره ویني کنه س موبایل دی س رومیال دی س بل څه دی وته دا کوم ځای نه تاسو ته کوا ځان مش پیلې کا وګوري دا ستا ذمہ داری ده. اعتماد بنه کې په خپل اولاد باندې ښه چا چې په خپل اولاد اعتماد کوي زما دا اولاد خو بس 100% ملائک دی او معصوم دی دا اولاد د شرم سبب ګرځیدل دي. الله زموږ استاد د ټولو په حال رحم وکي او الله زموږ د ټولو استادو هغه اولاد ته حیا نصیب کی خو په خپل اولاد به اعتماد نه کی. نو زکریا علیه السلام وی ان لک هذا دا شرط نه دی سو واقعیت شو بل واقعیا دا قرآنی واقعیت دی ورخه حدیث ته اوس لک سات پس پکې زو کټیم نیمه بل جمعه ته شي. بل واقعیا موسی علیه السلام او حضر علیه السلام دواړه په سفر روان دي. موسی علیہ السلام حضر علیہ السلام دواړه په سفر روان دي. حضر علیہ السلام یو کار وکړ موسی علیہ السلام دا ولې وکړ بل کار وکړ موسی علیہ السلام دا ولې وکړ بل کار وکړ موسی علیہ السلام دا ولې وکړ. وګوره موسی علیہ السلام لوی پیغمبر دی د حضر علیہ السلام د کارونو پته وته نو دا کار ولې وکړ. حضر علیہ السلام کوم کارونه وکړ موسی علیہ السلام ته د حقیقت پته نه و. دا په سورۃ کهف کې تفصیلی واقعا قرآن کریم ذکر کړی ده. دارنګي په دغه سفر کې چې موسی علیہ السلام روان دي د حضر علیہ السلام د ملاقات نه مخکې په دې سفر کې موسی علیہ السلام ستړی شوی دی. یو ځای کې ډډه لګولې ده خوب ور باندې راغلی دی. چې خوب ور باندې راغلی دی دې سره ناشته م وه هغه ناشته یو مئی و. ناشته څه وه مئی. خادم ور سره دی یوشا بن نون هغه سره په تیلې کې دا مئی دی دک ځای کې د مئی د تیلې نه ټوپ کړی دی په اوبو کې داسې لار جوړه کړې ده. موسی علیہ السلام چې ویښ شوی دی چې لږ مخکې تللی دی نو دې ملګري ته ویې خادمه آتنا غداءنا ناشته راوړه. د ناشتې پته وته ناشتې هلته ټوپ کړی وختي ذهن ته خبر راځي که نه راځي. موسی علیہ السلام ته دا پته نشته چې په تیلې کې مئی شته که نشته مئی خو هلته ټوپ کړي دي او موسی علیہ السلام وایي آتنا غداءنا او ګوره د دې مئی د ټوپ کېدو کشارم موسی علیہ السلام نه دی اورېدلي ښه اوده شوی دی وفات هم نه دی ژوندی پیغمبر دی. موسی علیہ السلام صرف خوب پې راغلی مئی د تیلې نه ټوپ کړی دی پته ورته نشته. څو واقعیت شو پته لګي که نه. آدم علیہ السلام ته الله وی لا تقربا هذه الشجره دې ونې ته مه نږدې کېږه. آدم علیہ السلام ته د غیب علم نو شیطان وله قسم وخوړه او بس بیا غونې ته نږدې شه بیا ایر شو تېنه. نو که د غیب علم ورته بیا خو به ایر شوي نو یا به ورته پته وه. دارنګې عیسی علیہ السلام واقعه قرآن ذکر کړی ده. د قیامت ورځ به الله پاک به عیسی علیہ السلام ته وایي انت اے عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين اثنين من دون الله. اے عیسی علیہ السلام تا خلکو ته ویلو چې ما او زما مور په خدای سره ونیسئ. عیسی علیہ السلام وی شربا ما ته پته نشته ما دې ته نه دی ویلي مگر هغه چې تا راته ویلي دي. عیسی علیہ السلام تقریر قرآن کریم ذکر کړی دی ډېر په ښکلي انداز سره چې د قیامت ورځ به او الله تبارک وتعالی به د عیسی علیہ السلام نه تپوس کوي چې اے عیسی ابن مریم انت قلت للناس. سورۃ مائدہ آیت نمبر 116. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. دا قرآنی واقعات دي. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ کله چې وبوي الله عیسی ابن مریم آیا تا خلکو ته ویلیو چې ونیسئ ما مور زما دوه خدایان سوا د الله نه. عیسی علیہ السلام د الله په دربار کې جواب ورکوي سبحانک پاکی د تعالی را ندی مناسب مال له چې زه ویم هغه چې مال حق نشته که مې ویلي ربه تعالی پته ده لکه ته زما پار څه پوهې او تا سره چې د پایې باندې نیم پوهې ربه انک انت علام الغیوب. ما قلت لهم ما دی لنه دی ویلي مگر هغه چې تا ما ته حکم کړی د هغې چې عبادت د الله وکړې چې رب زما دی او رب ستاسو. وکنت علیهم شهیدا زه په دې ګواه ومه تر څو چې پکې ژوندي ومه چې کله تا پورته کم بیا ماله پته نشته ربه چې تا زه پورته کم نو بیا ما ته پته نشته. څو واقعیت شو
بل واقعہ سورۃ توبہ کې براشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته منافقین راله دغه منافقانو ظالمانو ابو عامر دا یو پیرو راهبو ډېر شکرانه او منښت او نظرانه به تراتلی د نبی علیہ السلام د راتلو سره دغه دکانداری ختم شوه ډېر تو واغستو ښه دا رکه مې غواړم زما مارکیټ یې غون ختم کړ نو دی بیا دالته نو تختیده نو د منافقانو ته مشوره ورکړه چې داسې کار وکړي د دې مسجد قباء ته بالکل بالمقابل یو بل جومات جوړ کړي هلته خپل ملګري راغونډېږي خپل میټینګ کوي د مسلمانانو خلاف او د پیغمبر خلاف او زم د کسان تیارومه دی به لږ وخت کې ختم کړو څونه خطرناک سازش دی خو نومي جومات ورکړه چې جومات جوړو دغه د منافقانو یو وفد راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې اے د الله رسوله مونږ د جومات افتتاح کوو تاسو براشه بسم الله براته وکړي نبی اسلام بالکل ودر شو پیغمبر ته پته نه چې دا لوی سازش کړی دی ښه نبی علیہ السلام ته اوس خو زه روان یم غزوه تبوک ته د تبوک نه په واپسې باندې به زه راشم او زه به تاسو له بسم الله وکړم چې تبوک نه واپس راتلو نبی اسلام هلته ور روان دی وحی راله ای محبوبه خبردار دا مسجد زرار دی دا ضرر د پاره دی دا د مسلمانانو کې د تفریقی پیدا کولو د پاره دی په دې جومات کې قدم کې نه دی ښه پته وته نه وه څو واقعات شو دا قرآني واقعات دي دارنګې په دې باب کې احادیث خو ډېر زیات دي خو ما یو څو کاله کوشش کړی د احادیثو نه مې واقعات راغونډ کړي نو ما یې نن بیا درس کې وایو خو نن هغه واقعات لږ زیات دي نو اب انشاءالله آینده درس کې وایو په دې خبره ځان فوکول پکار زموږ بعضې استادان وایي دا قرآن ختمولو یا آیت کرسي ختمولو زر ډېر شی ویلو دا لازمي خبره نه ده دا خپل عمر او دا خپل وخت صرف کول په دې کې پکار دي مونږ د سورۃ بقره هم ختمه نه کړو زموږ چې عمر په دې کې ختم شي دا به سعادت وي ښه زموږ سعادت به دا وي چې زموږ عمر زموږ ژوند د الله د دین په خدمت کې دا صرف شي نو دا به زموږ استاد لپاره لوی د سعادت خبرې که زندگی وای انشاءالله دا قرآني واقعاتو دا څو قرآني واقعاتو خدا یو بل طویل چې ګور دغه واقعه د پیغمبر د دې پیغمبر واقعه د پیغمبر واقعه آینده جمعه کې انشاءالله د احادیث واقعات وي د څه واقعات وي چې د هغې نه به دا خبره معلومیږي چې پیغمبر علیه السلام په غیبو نه پوهېږي دی نه به کومه خبره نو یعلم الله پوهېږي په هغه څه باندې ما بین ایدیهم چې څه د خلکو مخکې دي او څه د خلکو وروستو دي په دې کې نور اقوال هغه هم ذکر شو که زندگی و انشاءالله آینده جمعه کې به نور وضاحت کیږي بلکې دې چې تاسو ته څه نه څه اندازه لګېدلې مې وي بعضې ملګرو اشتهارات خواره کړي اگر زه خو د ډېرو اشتهاراتو په حق کې نه یم خو بهرحال د ملګرو یو خپل سوچي